نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون صدق الله العظيم. سورة البقرة اولنے پارا 55 نمبر آیت دی. پمخی آیاتن کی بنی اسرائیل و اللہ رب العالمین انعامات ذکر شو. بدی آیاتن کی ہم بنی اسرائیل و باندید اللہ پاک انعامات ذکر کی گی. موسیٰ علیہ السلام چکلا سرد بنی اسرائیل و بحر قلزم باندی راوڑی دل. بنی اسرائیل و زان سرا دا قبطیانونا سرزر راوڑیو. دا سرزری سامیری لورکل سامیری زرگرو. دی سامیری دا غینا اغی ولیکل او یوسخیتی جوڑ کو او داغی پخلی کی دا جبریل علیہ السلام دا اسد قدم خور واچولا نو حقیب آواز کو. نو کلچ موسیٰ علیہ السلام کو ہی دور تا دا تورات اقستل دا پارا لاڑ. نو دی مصر کی دی بنی اسرائیل دا بت پرست حالات قتلو چی بت پرست خلق کو دا بتان عبادت کول کیو. ندی سامری اغسخی دی قوم تخکارک او دیتے ہوئی هذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی. دا موسیٰ علیہ السلام او استاس و خدے دی دا موسیٰ علیہ السلام نے ایر شوی دی. موسیٰ علیہ السلام چی دل تراغی بنی اسرائیل پر شرک کی مبتلو. ہارون علیہ السلام دی بنی اسرائیل تدعوت ورکو. صرف 2,000 بنی اسرائیل دا شرکنا خالی پاتی شو. دا ہارون علیہ السلام ملگری نور پر شرک کی مبتلو. موسیٰ علیہ السلام دوی تووی چستاسو توبہ دادا چی تاسو یو بل قتل کی. سامریتے بدعاؤ کا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسِ. مال خوال مرازی پدا اللہ پاک دا سی بیماری راوستا چی دسر بچا لازم ملو کن داغبم سخترین تبشو ددبم تبشو. پدا سی بد حالت کے سامری مردار شو. اغسخیتی ابو کی اغرزو او دیتے وی چستاسو توبہ دادا چستاسو یو بل قتل کی. کم کسان چی ساکتین و چاچی عبادت نو کری نو دیتے وی دا عبادت کون کی مڑکی وست توبہ دادا. نو بیا پدی کی بعضی رشتہ داران و غی خپکی دل چیزا منگ رشتہ دار مڑکی گی. اللہ رب العالمین پدی باندې تور تیار راوسته او پدی قتل کې دی تب خپل سړی نه کاری دو چې دا خپل له کپردی دی بس مجرم دی قتل کوي. پدی طریقې سر او یا زرا بنی اسرائیل قتل شو. بازی پاتې شو. موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دعا وکړه. الله پاک د دوی هغه دعا قبول کړه. الله پاک په خپل فضل وکړه. موسیٰ علیہ السلام دوی تا تورات تختی اڑان دکی چا اللہ مالا تورات کتاب را کردی پا دے کستاسو کامیابی دا. دی بنی اسرائیل وطی چی تا تا کتاب ملو شوی دا نمون خدا دا سے نمن. اوز بتمنگ تا دا اللہ پاک خبر اورے چی منگ پخپل پیچی دا کتاب تا تا اللہ در کردی. موسیٰ علیہ السلام دا اللہ رب العالمین پا حکم باندی زان سرا دا بنی اسرائیل او یا مشران واقستل او کوہ تور تراغی. کوہ تور تا چراغی دیتے وی تاسو کی نہیں
او الله پاک سره موسی علیہ السلام خبرې کوي هم کلام شو دې ټولې خبرې اورېدې چې موسی علیہ السلام ته الله پاک کتاب ورکړی دی الله پاک ورسره خبرې وکړي موسی علیہ السلام د دوی نه په پرده کې دی اون لیدو خبره ترې خو دی وورېدې دې سرداران ورته وی چې مونږ خدا سي نه منو مونږ ته خپل رب العالمین ښکاره ښې نو بیا به مونږ منو بیا سرکشي وکړه الله جل شانو په دې باندې تندر نازل یا د بجلی پلق پی نازل یا پی اور راغی او یا والا کسان پا دغزی کمل شو موسیٰ علیہ السلام یوازی پاتی شو موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین پا دغ مقبان دی د دین مطابق اوامر نواہی بیان کرل چکلا دی مړشل یو شپه او یو ورځ دی په دې صورت کې پراتو موسی علیہ السلام الله پاک نه بیا سوال یا الله دې قوم ته په څه جواب ورکړو رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي کتا وختل نو مخکبه دې مړ کړو زبدي خلق ته وسوي او یا کسان درانه بوتر ټول درانه مړ کړی ته څه جواب ورکړو د الله نه سوال کو هغه کسان ژوندي شو واپس چې دا لاړل دی بني اسرائیل او د الله پاک په هغه ارشاداتو کې تحریف وکړو دي ته ویل شوی چې تاسو د الله په کتاب تورات عمل کوئ کوشش کوئ او که څه ګناه کو تاهید نه شون الله پاک به تاسو معاف کړي دی باغی کې تحریف وکړو چې ګناهونه کوي کفر کوي هیڅ نشته ځان نه پکې تحریف وکړو او بیا به موږ نه دی ورېدل چې چا وسره خبرې کولې هغه ټول سره انکار وکړ دا بني اسرائیل په دغه میدان تیغ کې د دې خپل علاقه فلسطین و دې علاقې باندې د عمالقو حکومت نو موسی علیہ السلام ته الله پاک حکم وکړو چې دې ته وایا چې تاسو په دغه علاقې باندې حمله وکړئ دی عمالقو سره جهاد وکړي خپل علاقه به تاسو ونیسئ د دې علاقې د حالات معلومولو دپاره موسی علیہ السلام 12 کسان ولیږل چې تاسو د علاقې حال معلوم کړي چې دلته خلک څنګه دي خو چاته به حل وایي نه چې واپس راشي نو چې واپس رالل عمالقه ډېر غټ غټ خلک لسو کسانو د خپل قوم بني اسرائیلو ته حال بیان کو چې ګورې لاړ نشي هلته خدا سے غټ خلق دی او هغوی سره ګورې موږ جنګ نشو کولی صرف 2 کسانو یوشع ابن نون علیہ السلام او کالب ابن یوقنا چې هغوی حل بیان نه کړو دلته دی بیا موسی علیہ السلام ته جواب ورکړو فاذهب انت وربك فقاتل انا هاهنا قاعدون ته اوس تا رب د جهاد ته ځې موږ جهاد ته نه ځو موږ به دلته ناست موږ نه ځو جهاد ته کوه که ځکه دې سره موږ جهاد نشو کولی موسی علیہ السلام د الله نه سوال وکړو فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین یا الله زما او د ما د دې قوم په منځ کې جدایي راوله 40 کاله دی په میدان تیغ کې سرګردانه پاتې شو دی به مزل شروع کو فلسطین طرف ته روان اخر به چې سار قتل بیا به خپل ځو میدان تیغ دا شپږ 30 میله یو میدان وکولو اس قسم سور پکینو نه پکې د اوبو انتظام نه بازار او نه خوراکو اوچته علاقه و د سمندر نه 15000 فوټه اوچته علاقه و دې کې دی اوسېدل دی بني اسرائیل موسی علیہ السلام ته چې دلته اوسېږو موږ ته د خوراک سکاک بندوبست پکار دی د اوبو بندوبست پکار دی ګرمي د سوري بندوبست پکار دی د شپې تیارې وي د رڼا بندوبست پکار دی موسی علیہ السلام د الله نه سوال وکړ من او سلوا د خوراک بندوبست شو د رڼا دپاره د سپوږمۍ په شان انتظام وشو رڼا به د شپې
او دروازه دنور نه د بچ کېدو د پاره سولې د دې د پاره راغی خو مزیدار ترتیب برابر شو تر دې پورې چې موسی علیه السلام په دې دوران کې وفات شو 40 کال په دې حال کې تیر شو خو دې ته ویل شو چې خوراک سکاک کوي وګوري ذخیره کوي بنا نو دې بنی اسرائیل ته په سحر کې د انور خطو نو وړاندې من او سلوا تورنجبین دا خوب خوراک لکه د کیر غونته او سلوا دا مړزانو پشان تازه مرغې په روزانه راځي دی برانی ولې د ضرورت مطابق په دې په خول ځانته خودي تویل سبا تبغدینا نو دی اسنه سبانی نو دی ذخیره کول شروع نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کچره دی دا ذخیره کول نو شروع کړي او دا خراب شوی نو چرته به یو سیس خراب شوی نو چې په سبب شاب خراب هغه به بد وی شروع کړي خوراک سکاک به کو سلوخ کاله په دې وخت تیر شو تر دې چې یوشع ابن نون علیه السلام پیغمبر شو او د په نگرانۍ کې طالوت د مسلمانانو بادشاہ د عمالقو د جالوت سره جهاد وکړو علاقه د جالوت نه آزاد شو فتح شو دې ته بیا ویل شو چې تاسو اوس د خپل علاقې ته دن نشئ فلسطین کې بیت المقدس ته دن نشئ خو چې کله دن کېږي نو ګورې په عاجزۍ سره عاجزي به کوئ تکبر به نه کوئ سبا وایي چې دن کېږي نو تاسو به کلمه وایي لا اله الا الله په دې سره به ستاسو ګناهونه معاف شي او بل چې تاسو دن کېږي نو په حالت د سجده کې دن نشي الله ته عاجزي وکړئ نو دا خوري سرکشه خلک دی بیا نافرماني وکړه دی چې دن کېدل نو ځانونه راخکل او نیغ ناستو دن کېدل او دې ته ویل شوی تاسو واجه حتوتن یعنی حد عنا خطایانا زمون ګناهونه مونږ ته معاف کا نو دی وی حنطتن فی شعرت غنم پکار دی خو په وږي کې هغه الفاظو کې رد بدلو الله پاک په دې باندې طاعون بیماری راوسته او طاعون وبا سره په یو سات کې د دین او یا زر کسان مړ شو ندی بنی اسرائیل ته ویل شو چې تاسو الفاظو کې رد بدل مکوئ او دی او کده الله شکریا ادا کړئ اوس دې کوم خار ته تم نکېږي نو راجح قول دا دی چې دا قوم دا علاقه دا خار دا بیت المقدس اگر چې باج علماء پکې اقوال نور ذکر کړي یا اریحا دي یا ایلیا دي خودی تاسو دن نشي دی خار ته نو کله چې مسلمان ته کامیابی حاصل شي نو دې الله شکریا ادا کوي لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه فتح کړه نو د خپل ترور کور ته لاړ ام هانئ رضی الله عنها کور ته او ادرکات د شکرانی نفل د چاش پټیم کې وکړل نو که مسلمان ته کله خوشحالي راشي نو د الله شکریا ادا کړي پزید دې چې دې سرکشي شروع کی نن زمون مسلمان باندې چې خوشحالي راشي نو خردجال تبکار وي بیا بدا نه ګوري چې را سره دیوال په دیوال مړ شوی دی مسلمان باندې چې خوشحالي راشي نو دمتوب شروع کی نو دا به نه ګوري چې خوا کې را سره په دیوال په دیوال کور کې مریض پروت دی دا بیمار نه ګوري موږ مسلمان سره چې کله خوشحالي راشي نو موږ مسلمان ګډا شروع کی او باغی کې بدحال شروع کی نو دا بیا نه ګوري چې ما سره په ګوند کې څومره مریضان پراته دي نن په هر کور کې مریض پروت دی او خصوصا زمونږ په دې محله کې نږدې وخت کې ډیر مړي شوي دي او روزانه ماسوتن یو درزار ولی خوشحالي را روانه د واده دی چې دا په دې طریقه تا واده وکړو نو څه د خیال ټول عمر کې به ته خوشحالي عمومي خو بیا به دې بل سکار نه کله په ډاکټرانو ګرځي او کله به یو ځای استادي تعویذ را لو کا کور کې را سرنګور جګړه کوي او استادي تعویذ را لو کا سچینی منرال دم کا خزم خبره نه ونی نو چې تا په دې طریقه وعده کړی دی او الله پاک دې په خوشاله کې خپه کړی دی نو ته به خوشحالي چرته وو خوشحالي د پیغمبر په طریقه پکار ده الله پاک د موږ تاسو عمل توفیق راکړي نو الله پاک فرمایي وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى
او یاد کا وقت تاسو اے موسی علیہ السلام لن نؤمن لك هرگز من تصدیق نہ کو استا ایمان نہ وروړو پتا باندې حتا نر الله جهرتا تر دې چې موږ وینو الله پاک کارا فاخذتكم الصاعقه فاستاسون ولې تندر وانتم تنظرون حال دار چې تاسو وتقتل ثم بعثناكم بیاتاسو من ژوندۍ کوي من بعد موتكم فاستاسو د مرګنا یو شپه ورځ مړوي لعلكم تشكرون د پاره دې چې تاسو شکریا ادا کړئ وظللنا عليكم الغمام او من سورو کو پتا سو باندې د اوریز په میدان تیغ کې وانزلنا عليكم المن والسلوى او من نازل کو تاسو د پاره من او سلوى خوږ او ترس کو خوراک کلو تاسو پرې من طیبات ما رزقناکم د پاک غنا چې موږ درکړي تاسو ته رزق وما ظلمون او دي ظلم نو کړي په من باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دی په خپل ځانونو باندې ظلم کوي وإذ قلنا ادخلوا او یاد دا وخت موږ دوی ته چې تاسو داخل شئ په جبا د یوشع ابن نون علیه السلام دوی ته وې هذه القريه دي خار بیت المقدس تا فكلوا پستاسو خورئ منها په دې خار کې حيث شئتم چې کوم ځای کې مخوخوي رغدا فراغا وادخلوا الباب سجدا او تاسو داخل شي دروازې د خار ته په حالت د سجده کې یا په حالت د رکوع کې وقولوا تاسو وایي حتتن چې لري که زمون نظمون ګناهونه حتتن وایي نغفر لكم من بماف تاسو ته خطاياكم تاسو ګناهونه وسنزيد المحسنين او زرد چې من بزیات کو د نیکانو د پاره نور ثوابونه فبدل الذين ظلموا پس بدل کا کسان چې غي ظالمانو قولا وینا غیر الذي الا وداغنا قيل لو جدي طويل شو فانزلنا على الذين ظلموا پس من نازل کپای کسان باندې چې غي ظالمانو رجزا وباد طاعون من السماء الى اسمان د طرفنا بما كانوا يفسقون په سبب د دې چې دي فاسقانو واخر دعوانا الحمد لله